السلام علیکم زما نوم دی شعیب په کومه پریده یم دلته مخیل نه راغلی یم ویم ډریور کار به مې د ډریورۍ کولو خو شوګر به مې کمېده نه صاحب چې دې استاد جي له راځم د شپږو سوو نه په 280 ودرېږه خو انشاءالله ډېر فرق راکې راغلی. نو دا شوګر د څومره وخت نه و؟ دا شوګر تقریبا 13-14 سال نه بس حساب. او دا به کمېدو نه؟ نه دا به کمېدو نه علاجونه راتلل کنه پاریز او کلی کې په کور چوټي وس. تکلیف برته څه وته؟ تکلیف دا تکلیف وځي اول هم نظر کوم شو بیا مې ټول بدن خوګېدو مطلب د استاد پتا چرا کو درې مزل د چرا کلی ها او ان شاء الله الله پاک ډیر خو الله در ټول خلک خي ماشاء الله اوس هغه دردونه تکلیف ختم شوی؟ نه نه بالکل هر څه مې ختم دي خلک بالکل خوشاله شکر الله. پیغام سور کې خلکو ته څه ویل؟ خلکو دا پیغام ورکوم چې تاسو مهرباني وکړئ دا ځکه تاسو ورته راشئ استاد خسړې تاسو به زموږ راځم چې الله به موږ جوړ کړي ډاکټرانو به خلاص دا دي خلکو له زموږ پیغام دی. والسلام. سنم دي امیر حسین دا کوم ځای نه راځي؟ صدر. ها سم مسله و شوګر د دې شوګر د ماشوم شوګر څومره شوګر 350 400 لومبیزل 750 کیو او 120 100 دې کې چلی سوزل راغلی چې دم ل راغلی بیا 120 لا 120 تراو او دم نه مخ کې 500 350 دې کې بچلې دو او دا دریم ځل له گزارې کړل الحمدلله ډیره تکلیف به ولته سو بس نه به خوراک کوي شو بس داسې به چې بس نو مړونه ژوند پته به نه لګي او شوګر به زیاتې دو بس اوس خو بهر علاج کړی دی؟ ها بهر علاج کړی کم کم ځای علاج کړی بس ګرځول یم سوزې تم ګرځول نه سره فرق راتلو نه اوس دریم ځل د دم هم کړی اوس الحمدلله گزارې ډیره کړې. علیکم زه یکغون نه راغلی ما او الله تعالی دلته ماته یو مولا خو ته د لور راوستم ما سلور میاشتې په کټ کې مونځ کړی د خپو د دردونو نه نو ډاکټرانو به راته دا ویل چې د دې د هډوکې رژېدلی بل ډاکټر ته به لاړم نو هغې به ویل دې کې لاړه نشته دی نو چا به راته د 100 روپو دوا لیکله چا به د 2000 روپو دوا لیکله هسې به ساعت پرې تېرېده خو ټیکېدم به نه سلور میاشتې ما په کټ کې مونځ کړی دی او په تیموم باندې او چې دې دم سره راغلی ما او سلور دمه مې وکړو نو الله تعالی ماله داسې شفا راکړه چې اوس جومات ته هم ځم او پېښور ته هم ځم او راځم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما اکرم الله نوم دی زه تارو جبې نه راغلی یم د خوشمقام د کلي ما ته اپریشن لیکلی و د ملا دپاره چې تاسو په اپریشن کوئ ژر رګ بندېږه نه رګ باندې غوښه راوړېدلې وه او انشاءالله زه دلته کې دا څلورم ځل دی راغلی یم او د دم سره زما ډېره ګزاره شوې ده مخکې زما خپه خوږېده خپه مې اوس نه خوږېږي اوس ملا مې تکلیف دی معمولي لږ دغه کوي عینه دغه شوی یم مخکې به څه تکلیف و هغه تکلیف اوس ختم دی مخکې ما کار کولو کار به ما نه شو کولی انشاءالله اوس زه کار هم کوم او ما ښه ګزاره کېږي خوشحاله یم. زه پیغام کې دا خلکو ته ویل غواړم چې چا ته چې څه تکلیف وي او څه دغه وي نو دلته کې راشي او په الله بروسه ساتي او مسلمانان په کلمه اعتبار کوي مسلمانان نو راضي شي دلته کې او په توکل دې راشي او انشاءالله دلته کې دا دم دوا دي کې انشاءالله ټول به ښه شي چې هر قسم مریضان انشاءالله ټول به ښه کېږي او چې یقیني په یقین دې راشي دلته. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ نوخار نه راغلي وو سالګور نه د تلیسیمیا مریض وم پلاستیک نیمه سلور ګردم وشوې الحمدلله ګزاره شوې ده او ډېره ګزاره شوې ما هفته کې درې څلور وینه خېجولې دي اوس نښې څلور پنځه میاشتې وشوې نه مې خېجولې ګزاره شوې د 2 کاله وشو غالبا او هر هفته کې به مې خېجولې دلته څو پیر راغلی دا څلورم پیره مې راغلی اوس نه خېجوم الحمدلله چې دلته راغلی بیا دې وینه نه اخلي بیا مې نه ده خېجولې دلته دم نه مطمئن یې بالکل مطمئن دا تلیسیمیا دارو مفت که پیسې وي پکې مفت وي دا د عوامو ته ووایي چې بی د تلیسیمیا دا دارو د الله په نوم باندې مفت ورکوي د تلیسیمیا دارو الله په نوم باندې مفت ورکوي څومره مریضان دي ټولو ته انشاءالله راشي پیغام څه ورکړې خوشحاله یې ځکه چې نو بس دغه پیغام دی چې څومره مریضان دي ټول انشاءالله راشي چې الله پاک ورته صحت ورکړي. راغلی زه حواس حسین او نوم دې څه دی؟ زه حواس
څه تکلیف کې و؟ ما سین سره زه او څو خاورې لاس ته وشوه خانم چې دا مې دویم ځل د اقدام سره ما سره په سهار چې ما خو زه ختم شوه او ختمېدو باندې الحمدلله ماشاءالله زه شفا اقدام سره مولانا صاحب دلته غوټې وې؟ دلته غوټې کینسر ورته لګېده؟ ایوه سین سره خوارې باندې چې د ختمېدو باندې ماشاءالله خوشحاله یې؟ الحمدلله حاجي صاحب د څه تکلیف و؟ دا د سبا کینسر تکلیف و دا جگہ کینسر اسپتال کې دا ډېر ډرپونه ولګول خو چې هغې ونه کړه فایده ونه کړه بس ډرپونه یې پې بند کړل اوس انشاءالله دغه دم دپاره راغلی مخکې راغلی و دا دویم ځل دی انشاءالله چې سره ښه به شي او مخکې ښه شوی د ډاکټرۍ په مقابله کې دم کې ډېره ګزاره ډېره شوې وه ډېره خوشحاله یې؟ بلکل خوشحاله خلکو ته څه ویل غواړې نور کینسر بیمار نور کینسر بیماران دا غواړو چې دا راځي په داسې کې دم کوي د الله کلام پرې کېږي الله کلام کې ډېر زور دی هسپتالو کې زور نشته دا ورور دې خوراکۍ موږ راوستې وه په هغه زیارت باندې نو دې 15 سال نه دی ته ډېر غټ تکلیف و او په یو سیټ باندې نه شو اورېدی نو اوس الله حکم باندې دې ته الله پاک داسې شفا ورکړه چې هغې نه کاڼی هم پرېوته په بل سیټ واړوې که نه شپږ بچو مور وه نه شو اورېدی نو ما د الله رضا دپاره ما راوسته نو اوس ښه دی او انشاءالله دا یې نن هم بیا راوسته او بس دا چې نور څه بیماران دي تاسو هم بس کوشش وکړئ په ششرای ولې د الله په حکم باندې د الله رضا کار دی په کوم کاروبار څه نشته زه خپله د ما ګرده کې پړسېدلی او زه بس لږ ښه شوی یم راغلی خو موږ ته لمبر نه میلاوي په دې بیا سبا بیا ورته راځو انشاءالله